نورالدین زنگی رحمت الله علیه دورو او دو یهودیان رال په سازش باندې چې د رسول الله مبارک زما عزتمندو یهودیان هم دا یقین دی چې رسول الله مبارک خپل روضه اطهر مبارک کې چې کوم دی زما عزتمندو صحیح سالم پروت دی او زما عزتمندو هغه یهود چې کوم دی د دین یریږي چې عیسی علیه السلام برازي ځکه نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې کله عیسی علیه السلام راشي نو دا به زما قبر ته راځي او په ما به سلام اچي او زه به جواب هم ورکوم او زما عزتمندو نو یهود چې کوم دی هغوی راولګېدل د دې دپاره چې د رسول الله مبارک لاش مبارک جسد مبارک دا د قبر نه راوباسو خلکو ته به یو سازش وکړو چې تاسو دا قبر کولاو کړئ کې محمد رسول الله ډوشترې نه یهود رالل زما عزتمندو خسره سپین ښه مزېدار نن سبا خلک چې کوم دی پوډر استعمالوي ګولډن پرل استعمالوي او هغه خلکو چې کوم دی زما عزتمندو سره سپین یهودیان راولېږل او د مدینې منورې په چم ګوان کې اوسېدل او د مسلمانانو سره په اجتماعاتو کې شریکېدل دعاګانو کې شریکېدل منځونو کې شریکېدل او زما عزتمندو کله چې دوی ته یقین وشو چې د دوی مسلمانانو په موږ باندې شک نشته دی نو به کار شروع کو د روضه اطهر نه بارې روضې طرف ته سورنګ ایستل شروع کړل او به خاوره واغسته مدینې منورې نه به بار یوړله زما عزتمندو دې ترتیب باندې کار کو څه وخت چې کله دا سورنګ ډېر ښکته لاړی نورالدین زنگي ته رسول الله مبارک خوب کې د دې دوو کسانو شکلونه مښودل ورته لاړ شه ستا په حکومت کې دوه کسان راغلي دا دوه چې کوم دی یهودین دا ما ته تکلیف راکوي دا دوه شریران دوی ما ته تکلیف راکوي نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته خوب کې ویلي نورالدین زنگي چې کوم دی هغه په تلپاوېدو شو الله ستا چې کوم دی ستا محبوب علیه السلام په روضه اطهر کې زما په حکومت کې په تکلیف کې دی د هغه ځای نه د شپې روان شو لښکر ځان سواغستو د روضه اطهر خوا ته رالی زما عزتمند هغه دوه یهودي ونیول د روضې خوا سره حلال کړل په اور یې اوسېدل زما عزتمندو اوس تپوس دا کومه دغه دوه کسان چې کوم وو د دوی په مخ باندې ګیرم وه د دوی په لاس کې تسپیم وي د دوی په سر پټکیم وو په مسجد نبوي کې اوسېدل د رسول الله د روضې خوا کې اوسېدل مسجد نبوي کې منځونه کول د مسجد نبوي د امام پسې شاته منځونه کول تاسو ورته مسلمانان وایئ دقه رنګي زما عزتمندو قادیاني هم چې کوم دی زما عزتمندو لګی دی